نو بهرحال پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو خپل د ماشومانو نکاح کوئ نو په کوشش وکړئ البته د اولاد د هغو چې کوم یو حق د ازادي الله تعالی غوله ورکړ ده د هغې احترام هم ضروري او لازم دی او البته دې کې دا ده چې ګانا بجانا وغیره د دې اهتمام به سړی نه کوي دې نه به لرې ځان ساتي ځکه چې عبادت دی چې د دې اجر او ثواب ورته میلاو شي او ګنه عبادت کې دا څیزونه راغلل د دې خو حضرت په بیانول چې مسایل داسې دي چې یو سړی لمونځ کوي ورپسې د بیا دوه درې سندرې یا د ګډا شروع کړي نو دا لمونځ بیا چېرته لاړ د دې لمونځ بیا مقصد څه شي نو دغه شان یې فرمایي دا نکاح یو عبادت دی نو دې کې ګورئ دا سندرې وغیره ویل او ډول او د دې څیزونو اهتمام دا توهین دی د دې عبادت توهین دی موږ توهین کو خوشحالي کو ورته او بل هم ځان سره په دې کې شاملو چې راځه تم ما سره دې کې شامل شي نو داسې محافلو کې شرکت ناجایز دی بالکل لتتلل بالکل ناجایز دی او بیا چې دین ته منسوب یې هغه خو انتهایی احتیاط پکار دی په دې معاملو کې چې وایي زما په وجه خلک ګمراه نشي چېرته خلک بیا وایي چې وګوره فلاني چې لاړ فلاني چې تللی نو بهرحال نکاح سنت دی لیکن د سنت په طریقه باندې نو ټولو انبیاو د سنت باندې عمل کړ دي سوای د حضرت یحیی علیه السلام نه چې هغه من د الله تعالی د خشیت دم ته غلبه او چې دې طرف ته د غوړو خیال نه سیدا و حسورا بالکل دې طرف نه بیغم وغه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو نکاح وکړئ ځکه چې دې کې فایده څه ده اغض للبصر واحسن للفرج چې د سترګې حفاظت دی او د شرمګاه حفاظت دی دې کې نکاح کوي وي او وی فرمایي چې دا انسان لپاره یو آړ دی ډال دی انسان لپاره وی فرمایي چې پکار دي چې تاسو دا نکاح وکړئ لیکن کې اوسړي قدرت ني نان نفقه نشي ورکولې نور چې کوم ضرورت دي سغنا هغه نشي ورکولې یا څه حالات داسې چې دې نکاح نشي کولای نو فرمایي چې به دې روزي نشي مسلسل روزو سره هم د شهواني قوت چې کوم دې دا ورورو ماتيږي نو بهرحال عرض به دا کو چې دا د معشوم اخیرنی او اهم حق دي چې دغه نکاح وکړي خزه کې وغه لپاره رشتہ ګوري